بسم الله الرحمن الرحیم. یو سبق خو هغه ځای کې راځي که نه چې وهو النظر والفکر، دا نظر او دغه ترتیب ورکول، دا نظر دا مذهب د متأخرینو دی چې نظر عبارت دی د ترتیب ورکولو د چانه د امورونه، د امورو معلومولو ترتیب ورکړه چې ورسېد. دا تعریف د چا دی؟ دا په مرقات کې هم راغلی، دا په کتابونو کې راغلی، دا د چا دی؟ چې موږ یو بل شی ورو اورې یو بل شی موږ ورو، دا خو ته معلوموله ترتیب ورکول دي. لکه حیوان ناطق له ترتیب حیوان د مخکې ناطق مجهول ته ورسول چې انسان دی، یا هغه صغرا او کبرا له ترتیب ورو، صغرا د مخ کبرا د وروسته کا پوه شوې رسول عالم حادثون ته ورسول کنه. یاره دا خو ترتیب ورکول د خپل معلوماتو ته چا مذهب دی؟ جی موږ خو اورېدلو و یو حرکت د نظر او فکر وی دا خو عبارت دی د حرکتین او تدریجیتین نه، د چا نه؟ او د هغې مقابل کې حدث دی، هغه صحیح، هغه به حرکتین دفعتین وي، تدریجي به نه وي بلکې صحیح علا دفعاتین به وي. دا خو تاسو به جی د دلته مذهب د متأخرینو ته کتلی، قد ذهب على مذهب المتأخرين فعرفه موافقا لمذهبهم. وأما ما سمعت من تعريف الفكر والنظر بقولهم حركتان تدريجيتان، هذا مذهب دا مذهب د چا دی جی؟ دا مذهب د متقدمینو دی. متقدمین وی دو حرکت دي. اوس په دې حکم یو دو حرکت دي او دوه تدریجي دي، دا فکر دی. او چې تدریجي نو د فتنو حرکت، دا دوه حرکت د فتنو به شو یا حدث ته غدا اصحاب د قوت قدسیه چې څوک دي دا غو کار دی. نو ما شما پکې نه موږ پکې نه داخل اوري کنه اوري اندرال استاسو دو حرکت لري تدریجي دي. څنګه حرکتین تدریجیتین دي؟ ګوره اول ستا زړه ته انسان راشي، څه راشي؟ مطلوب به اول زړه ته راشي، بیا به ته فکر کوې که نه چې دا څه شی دی. مطلوب به دې زړه ته راشي چې دا څه شی دی، نو د هغې نه پس به ته لټون کې چې په دې ځای علم راولم. نو حرکت د کوم ځای نه شروع شو؟ د فکر ذهن د سفر سیر د کوم ځای نه شروع شو؟ د مطلوب نه. اوس ګرځې خیال ته لاړې، په خیال کې به معلوماتو کې یو شی ګوري چې دا به زه زده کړم. حیوان او ناطق دی بیا موندو، څه دی بیا موندو؟ نو په کوم ځای باندې ستا حرکت منتهي شو؟ په هغې معلوماتو باندې په خزانې د خیال کې هغې ته ستا چې کوم دی حرکت ورسېد، روانو. دلته موږ ته استادان وایي چې دلته ما منه الحرکت څو شو، ما الیه الحرکت څو شو، ما فی الحرکت څوک شو؟ ما منه الحرکت څوک شو؟ مطلوب. ما الیه الحرکت څو شو؟ هغه مبادی صحیحه، مبادی سو مناسبه، او ما فی الحرکت نفسی مبادی، نفسی سو او کنه کوم څیزونه چې ته پکې کله به یو راړې کله بل راړې چې کوم یو دي سره برابر دي. لکه ته چې دکان ته لاړ شې پیزار ګورې، یو پیزار راولي بل راولي په خوله اخر به شو کنه ذهن کې ستا پیزار دي، د هغې نه سفر شروع شو ستا سره مونه، او بیا مختلف پیزارونو کې لګیایي صحیح راشي. لکه دا نه دی دا اخر کې چې ورسې په هغې ودرېږي چې دا ټیک دی. بس درې سونه غواړي نه هغه ستا په ذهن کې چې ستا د خپو سره برابري، هغه ستا مطلوب اورې، او چې کوم بالکل د دې سره موافق وخوت هغه اخر کې نتیجه شوه. او منځ کې دا یو چوتول لګول دا څه شو؟ په دې کې ستا د حرکت لګیا دی، ګورې اړې راړې ادر پسې ټول دکان راکوز کې کته چېرې کم یو تا پیسه برابر ذهن ته راغله ستاسو. نو دلته د حرکت ته چا نه شروع دی؟ د مطلوب نه ورسېد په چا؟ په مبادیو صحیحه او مناسبه او مطلقې څوک مبادی. خزانې د خیال کې څه څیزونه پراته وو، کله د یو راغس ماشي ویره نه دا خو عارضي دی درکه، بیا به دا نه زحیکون دی، نه ماله فصل پکار دی، او دا خو چې کوم دی نو خاصه ده
دا ګوره راله ورځي اخیر کې بیا مون او دې پیژند یو بیا چې کله ته نو لاول حرکت د کوم ځای شروع شو بیا واپس ته مطالب نه او دا ټیک ته دا د دې تعریف شو واپس دا غین را روان شوی وس ما منه حرکت شو هغه مبادی صحیحه هم بیا حرکت هم پای کې د اوس نفس هم پاغي کې حرکت ده او چا تر ورسې دی واپس مخ او دا کار بسې دا به دفعتن کې تدریجن وي دې ته وایي سو دا چا مذهب دی متقدمین او چې دفعتن یو مذهب دلته د محققین دی هغه وایي احدى الحرکتين هغه مجموعي ته نه وایي څه ته وایي بلکې بیا وایي اوري حرکت تم وایي انتقال ته وایي چې د دنه د ازین منتقل شي یو احد الانتقالين هذا څه بس دا خبرې کړې بهر دا چا مذهب مسلک دی ټیک شو دا سبق پاتې شو دا ټکی اوس راشه دي د فلا بد من قانون فلا بد څه شي الګ ته د عاصمین سره قانون عاصم دی قانون بای سره خو دغه کړی وڅي دغه ما استاذ رحم الله مزم کنه پوښې به اوس دا یو خط سره لګل عربی کې خط لګل وګوره چې عربي غلطه ده نن سره دې هغه تصویر استل یا دې عربي چې به وي پوښې هم به غلطه وي د شي استعداد نه نور خبره به کول نه شي لکه یو حافظه خو پوښې زمون یو شیخ الحدیث او مد بخاری استاد ولا خبره به مطلب به صحیح بیانو فرض به غلط نو د څه موجوده تاسو کو څه کوستانه اوري دشي نو یو دغه بارالي مدش شاګردو کنه ما بده د ډیر پوینه ځان ته به سوي بس دومره استعداد 2 کال اعظم سره تکمیل کو او دې به چې د کتاب چنجو ولا ما بده د ډیر دقت نه چې د څنګه پوي ته پوس به کوم اخرات ته برسېږي ما به ته بهارلی ما ته بهاري ابه به دوره کوله به داږي هر ما سلطان به دا یو مولانا د شغو بډاګان شغو الحدیث دې عبارتونه غلط پیراړو دي څه ټول شي زه خو دا مرسته پرېدم ما څه دا خبره د ښکار کړې خلک به کافي ټول د پوښه د دیر بابا غلطه ده ونده کړې کړې ده دا بل مولا دي شي کې نسبت څه کوم دا زمانه ټول د سیده بس سي پکې اوري یو خبره ته کوم عربي زده کوي یو خبره ته کوم چې څه شي اوري پوښه د سیده سړی وشل کله سړی وشل نو هغه به کوي که نه انتظار ستاسو ما څه د قانون عاصمي قانون خو تا زده کړل خو عاصم نه دی چې رعایت نه کړي څه نه کړي دلته اظهارو یو سره کېده سره کیا من قانون عاصم الخطا اظهارو څه سره چې رعایت وکړي شي رعایت وکړي شي بیا وایي چې داسې خو بیا یو سوال پرې وکړه چې د رعایت خبره کوي چې رعایت وکړي شي نو بیا خو هغه فطرت انساني هم پوره دی نو منطق د ضرورت پاتې نه شو پوه شئ د هغه فطرت چې هم صحیح فطرت دی که نه صحیح فطرت چې که نه پوه شئ چې د خبرو خیال ساتي دلته هم وایي چې د قانون ته رعایت وکړي نو هلته هم چې د خبرو د صحیح د فطرت د خبرو ته څه وکړي لحاظ کې نو هغه ځای چې بیا خو هغه کوي منطق ضرورت پاتې نه شو
ته به جواب وکړي چې د فطرت څه نه کېږي هغې قوانین نشته څه نشته دلته خو زه ماندې هلکه په شکل اول کې ایجاب د صغرا کلیت د کبرا ضروري دی پوه شکل ثاني کې اورې پای کې بیا څه شی ضروري دی اختلاف د مقدمتین او کلیت د کبرا ضروري دی په شکل ثالث کې ایجاب د صغرا کلیت د احدى المقدمتین ضروري دی او په شکل رابع کې هغه کې بیا پوه شئ په هغه کې بیا چې کوم د تردید دی یا دا اته صورتونه بیا جوړو په یو کې شپږ صورتونه جوړو اول شرطونه تعالی صرف څلور درکې دویم شکل کې هم څلور صورتونه ضرور درکې دریم کې شپږ ضربونه درکې او په څلورم کې څو اته ضربونه درکې قوانین دي پاخه ای خیال بساته او د فطرت چې کوم دی نو هیڅ قوانین شته دا خو اندرون الله پاک چاله فطرت ډیر روغ ورکړي اوري چاله فطرتي تور باندې دغه ذهن قدرتي دغه ذهن ډیر تیزي یې زړه ډیر خي فطرت خو دې ته وایي کنه چې استاد زړه او عقل دا ډیر مطلب دی چې اعلی په انسانانو کې باز سره چې کوم دی څنګه جي اوري ناغه او بای سره سي یو شو دا غونډي خو چې دا مونږ نه دا ته اغستو هلکه ماته ته بل زوي خبره په مضبوطه خبره شوی وو زه په انتظار مې وو بس به نمبر من کو جره خبر دې خلاړ ځه صرف 10000 روپے نصیحت وکړ ماته به ساتو به ماته په ټلیفون کړو دا کار مکوم تاسو کې ارشي بخیر سره پوه شئ په خدای پاک دار شیخ خپل فطرت اصل ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا کہ دباؤ گی اتنا ہی ابھرے گا شدت مقابلی او خپې پکدي اسلام بزور کوي پوه الله پاک په دې څومره چې کوم دی افغانستان کې ټول دنیا پر راغونډه شو خو لیکن په هغو کې کمالات وو څو اوسم دا ملک سره دې چې اچا تسلیم کړي نه چا سره به شیران نشته چا سره تسلیم نو دی حکومت سره به اعتراض دی دا سره سفارتي دغه سفیر نه دی سفیر چې د حیثیت د وزیري لکه د اندرون کس د سر معاملات کی ټول کار دی په ملک کې د ملک بنی آدمی معتبر شخصیت دی بای کوي څه خبر جوړي دا نو ته افغانستان سفیر نشته سفیر علی چې تسلیمي کی لیکن دا کار به سره روان دی او د خرچه دا ونشته د وزیر څومره پوه شو دا پانته لګ کنه نو مطلب دا چې وزیرانو هغه خپل مناسب تنخواه د خپل تنخواه نه زموږ شاګردان سره کولای شورای نور څه وزیران سي هیڅ یو کام دی لکه دکاندار وزیر دې شو نشته یو زموږ ډېر د دوه کالو نو مثلا جنونو کې پاتې شو هغه پاسپورت وزیر د ټول افغانستان پوه شو اصلا ملاقات په لوی مشکله خو د ملاقات پوه شو بیا هغه کورسه کوا ودله په پیښور کې ما مرګره دی او غره هغه تاسو لا یو 500 روپۍ پاکستاني درکې بدمو وسیلو وزیر هنګ پاکستان وزیر چې څه کوي ځانې پلاس کې نه د قشن د تعلیم ما سره دوه کار لکه دی چې ناست و دې راشي وزیر شي چې لوړ شي د استغنی هغه کنه مش خبر ده بل هو وزیر ده بوډو د باندې او دا دوین المر کولې شي هغه راته دې بس ګوډ کې ما سره په کمره کې ناز چې لاړ جس ډېر دعاګانې ډېر صرف دعاګانې ماړو او ډېر زره هغه 1000 روپۍ 1000 روپۍ دا نه 120 کې جوړ شو بس دغه په دې باندې کار موږ روان کړو نو به څه نه ډېر یو خو مو نه جوړ شو پاتې کې دیم نور نشو ګران قصه خو شو اوس هیان ته لاړ شي کنه هیان ته پاسپورت جوړ کړل شي کنه نو خو بنده افغانستان خو وایي سړی وي مدین د ویژه کوم دی نو مال غبرو نو مال کنه خرخ وي مدین وي خرخ وي مدین وي
هغه ته کابل خو وایي خوا نه کړی څو ورځې تېرې کړه بیا راشه یو هفته تېره کړه زه به خطونه ولیکم نور کسان په ذهن کې دي او انشاءالله تعالی څه به جوړ شي دا اوس د انټر حضور غواړي برابر ښه نه دې په دې دغه باندې نه کېدې باندې خو علم دا وړاړو بس اوس دی دومره پریشان دی هر ورځ ما سره جنګي چې ته د خلکو له پیسې نه ورکوې دی په سچه دی په حقه دی او زه داسې لکه د بیماري او د غمونو فکرونه لیونی کړم کوم ځای ته ورسېدم زه ولېږه ته وایه چې د فطرت قوانین نشته څه نشته احضرت الانفس الشح وی حاضر کړی دي نفسونو ته بخل بل لا یزالون مختلفین همیشه به دا خلک څه دقه شانتي داسې په حق نه به یو غلطه خبره برته کوي سم سړی به یو غلطه خبره برته کوي په دې اکوړ کې مختار موږ به چې په تکمیل کې سوکي تکمیل وکړي کار چې مدرسه کې داخليږي هم په دې اکوړ کې هغه به په جدیدو کې داخليږي لکه بار نه راشي حالانکه هلته کې خامسه کې به امتحان هغه سادسې ته وو امتحان وکړل لګا نو ما ته مې دا څومره دغه دی ظلم دی چې په دې کې څه د خپل سادسي دي هغه سادسه ته ویل په کار چې وړي دورې ته تلې ګناهګار شو چې دلته تکمیل وکړو دومره زید په دې ما سره کو او د هر یو طالب سادسې ته به وي پلان کې زه دلاشه پنځه استادان په دې اخته پلان کې دلاشه دلته مکو ایو زلا یو لړ زمين اخ نصیب ته چې په تکمیل کې خو صرف 15 کسان چې ما خو شپږ کسان داخل کړي څنګه دی هغه دې چې ته یو چټي کتلې و پکې لږ کسان و نو په بل چټ کې دومره د کوشش کو چې دا دته و چې زمين اخ نصیب خبر شو کنه راغو ته ډیر عزت کوو د سره خو دومره کوو کنه چې بد به کار نشي دومره ته غوسه شو کنه نو ما ته وای چې زه نو مکنه والله کې یو ورځ په دې مدرسه کې ته چا پرې خو قصو بس وشغلار د انوار الحق تر غون شو سید الرحمن وسره منی کړلی فیض الرحمن نه منی وسی کړلی ما مې خاتمه استن پوه دیو بلاړو دا ګوره دا چې وای دې ټیم کې طالبان تکرار کوي یو دا چې دینو دې ټیم کې چې وای نو دا چې کوم درجه ور طالبان دي امیر خاط ادا استاد نه بنوي دغه چې هغه به دې خنه شي ویل نو به د دنه وای ټول کنه جو لړ انور حق مې چې راغی چې د موه ها سمي الله مې هغه به ما چې ویه به خوشاله په علم خوشاله ما يجي او داش اذا جاء بس انوار الحق خط لي كله چې دا خبره په دې خوشاله ما دې به د امریکا د شپې وي مسلمان نورستو مای ټول طالبان پنځه شپږ سو طالبان وګیناس وای به دې طالبانو فایده ده بل به دا ویلو چې دا استاد خپه ده یو ځل مشه تعذيب وي باستم هغه استاد به خپي ابرزاني په دې باندې او استاد چې هغه په خپل د مغفور الله بجزو هغه لاړو یې په خپل وکم کینم زه خپه نه او دا په دغه کې به دا یو خوړم بیا سم الله مناسب مې جی اصل کې د طالبان مرته چې موږ خامخا وایو مې لا شي سم الله مناسب نه باندې کله وړي انور الحق مناسب تسخط په چې موږ اجازه ته اله به هم زنه ټول استادان ورغو دي د فیض الرحمن نعمت وای دا دوام رونه جنگه ته چې دا کتاب یو وای بل مو وای دا په دې کور کې بجنګ اخته کې نو مې تا نه څه تکلیف ته نه مهتمین لازم نستای څه کار ته به څه کې ودن خلک پتا څه تکلیف ده تا باندې ولې درد ده دې نو ته چې ته خو ده دا راکلې دا یو درو دسخط کړل الله دې بل رو په دسخط کړل هغه دیو دا یو کله کړو چې ته باندې دسخط نه هغه چې مثلا به خبر را نه جو او انا روح حق دسخطو اځه مثلا به څه پته
پوه شو دوی اوس وسطي دا لمبې جوړوي جي والله بل به قسم یې ته کړی غلام رحمان دی که خو څه نوم دی قادر په درسګاه کې په غټ دغه کې وایي ما ته طالبان تکمیل وایي چې مې شرطازي دی موږ په زور باندې وایي زه لاړم لکه خدای ته وګوره بسم الله خو نصیب وایي دا شته ته مې دې جواب نشم درکولی دې جواب به زه دی وایي ما ته تکمیل طالبان ویلي چې موږ په زور وایي کېدای شي چې دې صحیح وایي زه به دې څنګه پوه کړم چې چا متعلق خبره کوي زه به دې لټون کوم تکمیل طالبان راغلم وایي نو ته څه نه یم زه شرطازي ته څه نه یم ولې بس نور نه یم بس زه ته ټول طالبان وایي موږ په سلام یا پوه نه پوه موږ دې شرطازي ته نه شو والله که دا موږ پرېږدو مې استاد خو داسې وایي چې دا تکمیل طالبان وایي چې دا کوم تکمیل طالب ویلي هغه ده ټول پاسېدو کوم یو تن ویلي نو ځینې وراته پراته شو یو تن مې حرام شه چا ویلي مې بس اوس خو زه به هله وایم چې په خپله غلام قادر وایي چې دا دروغ ده په ډک مجلس کې داسې وویل ټول طالبان لاړ په جومات کې دا سبق ویل دی راونیو طالبان ته وایي تاسو ما وایئ چې جي نو زموږ کتاب پاتې شو راشه د دې خبره صفا که تا ته کوم طالب ویلي تکمیل والا اوس چا ویلي خو نه وایي لاړ شه اوس هغه مولوي صاحب ته ووایه ده ته پوه شوې چېرې دا خبره هسې شو هسې ودرو چې ګورم ټول را په مخه کړی دی غلام قادر صاحب کمرې ته یې راوست زه شرمېدم جي بیا خبره ما کړې وه نو ما مولوي صاحب تا خو جو ټیک ته تا خو غلطه وکړه خو په اجلاس کې خو دې زه هلته داسې کړم چې زاریان دې کړم اوس هغو ته څه وایي خیر دی که نور باندې قلار شه یعنې زه هلته اوس نشم ویلی اوس طالبان ته وایه خبره ختمه شوه اوس مې طالبان خرابوي یو طالب وایي زه وایم نو داسې قصې وي نو بس اور لمبې وي چې بس ژوند نه تېرېده والله ما یې خدای د دې دیر بابا جي نه مې خلاص کړم د عذاب الهي نه خلاص کړم دیر بابا جي عذاب الهي اورې چې کوم دغه وکړو دا حسد زه دغه خبره ته کوم چې د دې فطرت قوانین شته بزرګ به بزرګ به ستا غوښې خوري د حسد د وجې نه په دې وجې نه ما ته ګورئ په قرآن مجید کې داسې دقې ټکي پر ووایم چې د فطرت چې کوم دی که نه فطرتي څیزونه دي علاج نه کېږي چا په طبیعت کې چې ظلم پروت دی چې مولا شي اب هم ظالمي تکبر به ترې وځي نو په پیرۍ به دې تکبر نه وځي پوه شوې نو هغه ګورې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د شر د هر څه نه په رب د فلق سره زه پناه غواړم د شر د ما خلق نه بیا ما خلق ټول هر سره لګو ما د هغې چې الله پیدا کړي ټول پکې راغله هغې نه پس وایي بیا درې څیزونه بیانوي کم یو من شر درې بیا یاد کړي او د درې ونه خفیه دي او پټ دي او خطرناک دي یو د ځای ته رسوي اورئ کټوۍ ته به دې رسوي کټوۍ ته خلک به دې پوخ کړي یو د شر د شپې غاسق نه خو کله چې دا توره تیاره ښه خوره شي منه نیمه شپه شي ښه تیاره شي خلک راشي په دې ټایم کې چې دښمن راشي په تا راخېږي کمې ګانې سره کوي او دا هم لکه پټ دی ځکه تو دی ته په غفلت کې انتهایي هغه در باندې په داسې د شپې په دغه راغلي وقه به اوس هم مې ځکه ویلي دوی به څه ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې من شر النفاسات په هغه مې هغه دو د یهودي هغه دو لوڼو څه کړی و جادو کړی و او جادو چې دی که نه دا د قرآن مجید نه ثابت دی چې دا شته او دا یهودیانو د هندوان د دې غټ ماهرین دي که نه فی الوقت دا هم پټي ځکه ته به خبر نه یې هغو په یو کوهي زروان کوهي کې دننه پکې غوټې ورکړې وې او دا 11 ساعتونه حسدانیو د لاړ شي غره وباسئ پوه شئ د وجود داسې خبرې پسې دا حسد نه حسد دی په دې دریو خطرناکو کې اوسه حاسد سړی نه دی د خپلې بزرګۍ هم خیال نه ساتي دی د آخرت هم خیال نه ساتي پوه شئ پې کانې به سره کوي اوس دا تفصیل دی نو ځکه مې تاسو د دې فطرتي شی دی که نه پوه شئ چې ستا فطرت به دا بچ کوي هغې څه حدود نشته نو
د چا فطرت ډېر ښایي د چا ډېر پاکي بعضې سره ډېر نیکي اورې فطرتن ښایي نو دا یې وایي بیا من قانون عاصم من الخطأ چې عاصم د چا نه د خطا نه بیا سوال وکړه چې دا قانون عاصم د خطا نه من قانون عاصم من الخطأ فيه کې زموږ چا ته راځي عن الخطأ فيه دا خطأ چې فيه په ده کې چا کې ها فکر کې بیا وایي چې خبره تاسو ته کومه دو سواله زما نور پاتې شو بیا خو چې تا خو یو سوال ته وکړه تا خو بیان د حاجت منطق ته و دلته خو بیان د حاجت الى القانون شو کنه لابد رستم د لابد په سله کې چې من راشي نو محتاج له مدخول د مني نو محتاج له د څوک شو او تا قانون د محتاج له ګرځول او منطق وهو المنطق او د قانون سره بیا سوال وکړه باندې حسر چې ولې منطق ته نو قانون قدس قوانین د منطق د دین علاوه نور قوانین دي چې د خطا نه بچ کی څه نور قوانین یجي دلته د حسر په معنا د لولاه لم تنع نه ده څه نه ده څه مطلب یعنی په دې کې لولاه لم تنع دیني جو ممتنع وي نور دې پیدا شي کنه نور دې څه دلته د حسر معنی ان وجد فوجد ده انسان کده راشي دا قوانین چې دي چې راشي نو وجدا نستاغه هغه عصمت خطاین راځي کنه راځي چې د دې لحاظ ته دا به استعاله وي چې دلته هو کې حاصل کم یو وي دلته کم یو دی ان وجد فوجد اخیری سوال د بل کومه وهو المنطق ولګه حمل پوښي د منطق په هو صحیح نه ولی هو چې ده کنه دا قانون دی څوک دی مراد نه جنس قانون دی قوانین نو قوانین خو مسلې وي کنه مثلا معلومات صحیح او المنطق علم دی حمل د علم راغی پچا تاسو وایي منطق علم دی خو د علم څو معنی دي ادراکات هم دي تصدیقات مسائل دي او ملکم ده دلته د منطق نه ساخلم مسائل دوه د معلومات شو مسائل معلومات شو خبره سم موضوع په ځبان ان شاء الله ها دا چې خوشیل دي